لاس پیرانته وکړه ته به بابا نو زه بیا وخاندلم دې لکه مطلب دی چې ما ته داسې قرآن و چې ما ته د خپلو بچو نه ډېر زیات ګران و د ما سره چې کوم حساب کتاب او کومه مینه راکړې ده د دې پلار له زه څنګه د لاسه ورکم نیکه کره راغلو ستاسو نوم دی زما عبدالله نوم دی عبدالله ته کراچۍ کې زه کراچۍ کې ما ته د ماسخوتن نه مازدیګر نه ټیلیفون راغی رور راته ټیلیفون وکړو چې یاره ستا زوی لګېدلی دی د هغه جاهله بې حسه بې ضمیره خلکو چې په ودونو کې دغه خوشحالۍ مانځي او ډز 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 د خدای تعالی بندګانو د جاهل بچو په دې باندې چې لمټۍ ډبې وروړی چې تاسو پې ډزې کوئ دا ړنده ګولۍ چې کومه ده دا د چا د قتل سبب جوړیږي او دا ګولۍ خو به راځي نو واپس راځي هغه ماشوم چې دغه ګولۍ راغلی ده او لګېدلی دی مور پلار په کراچۍ کې دلته د نیکه کری جون کو دا د علیشا قلعه شرپه واقعه ده زمونږ د کلي غم دی بېګا 9 بجې دغه ماشوم خور ته سپارل شوی دی د جمعې په ورځ باندې دغه ماشوم چې کوم دی جوبل شوی دی د تنگی اسپتال 400 اسپتال پیښور اسپتال دغه غل وزیر صحت دغه کامچور وزیر صحت اسپتالونه په دې پښتونخوا کې روانه ماشوړې جوړې شوې دي د غم د پاسه غم دو چې کله یو ته مینت کوه کله بل ته مینت کوه چې زمونږ د ماشوم واخله خو چا یې تپوس قدرونه که دلته کې یو مشر ماته وایي په دې اسپتالونو کې د لانجې روانې دي وي تاسو ته پته نشته نو هغه مشر ته ما وایي چې 3 میاشتې زه د 400 په فاروق اعظم چوک کې ناست وم نو یو قوم سره فکر و دوی بیا په خپلو کله چې پرې راشي د پاسه بیا ورسره فکر پیدا شي چغې مې ورته په ریډیو مو وویل چغې مې ورته په دې سوشل میډیا مو وویل چې اسپتالونه هم خرڅېږي اسپتالونه هم پرایوټ کېږي اسپتالونه ټیکهداري نظام راځي برخاله خو بیله خبره د هغه خو وشو او داسې لومبنۍ پیښه نه ده بېګا موږ ته ډېر کالونه کېدل په اسپتالونو کې دا چللی او دا چللی وی چاته د هر اسپتال نه ماخانه پیسې ځي دغه خو اواز پورته کېده ډاکټر خلاف زه به دې ملګرو سره د مشرانو سره خبرې وکړم خو دا وله مخکې نه باور ورکوم چې د یو ډاکټر خلاف یا د یو اسپتال خلاف اکشن په دې نه اخلي چې هغوی ماخانه پیسې ورکوي بل ورځ دلته کې یو ځوان وجلی شوی دی وی زهر یې خوړلو تنګي اسپتال ته یوړو بیا 400 ته بیا په لار کې ساه ورکړله غالبا اسامه نامې ده دغه خبره چې وګورو خدا خو دغه جاهلان ته هم چې تاسو خوایي ډزو کو دا ټول کور دا جمعات د دوی شهید شوی دی او زه وایم چې دغه ماشوم په نوم باندې دغه جمعات جوړ شي او دغه پلار سره تاسو تعاون کې خو د غم د پاسه غم دی کم غم بجاړو ډېر زیات افسوسناکه پیښه د ماشوم تصویر چې مې وکته نو وې دردولم وې جړولم چې دغه فایرنګ دا پلار دی دې پلار له زه څنګه د لاسه ورکم نیکه کره راغلو بری چې کوم دی نه لوبې کوله ستاسو نوم دی زما عبدالله نوم دی عبدالله ته کراچۍ کې زه کراچۍ کې ما ته د ماسخوتن نه مازدیګر نه ټیلیفون راغی رور راته ټیلیفون وکړو چې یاره ستا زوی لګېدلی دی په بلاک لګېدلی دی یا په هر څه لګېدلی دی خو دا علم دوی ته نو چې یاره په دې شي باندې لګېدلی دی هغه دروره دوی د دې ځای نه لګي شوي د تنګي اسپتال ته تللی دي بیا 400 اسپتال ته تللی دي نو چې هغې ته نه دی اغوښتي دوی بیا د پیښور اسپتال ته لیږلي دي پیښور کې وروره په غونډو اسپتالونو دوی ګرځېدلي دي دوی ته بیټ نه میلاوېده صحیح ده بیټ ورته نه میلاوېده چې نه میلاوېده وروره دوی زه په لارې را روان وم ټیلیفونونه کوي کله یو خوا کله بل خوا صحیح ده ما ورته دا خبره وکړه چې یاره چې که دغلته نه کېږي زه د اسلام آباد کې کسان ومه زه ټیلیفون کوم چې هلته دا ماشوم داخل شي خو چې د دغه بچ شي صحیح ده نو دوی خیر خپل ارسه کړي دي خو لکه یو اسپتال کې دوی نه دا ماشوم نه دی اغوښتی شوی بقایا د تنګي اسپتال دا خبره ده وروره دلته خو څاروي سره زه خپله موجوده د دې نه مخکې تللی وم د تنګي اسپتال ته په نوم سرکاري دی نور وروره هر یو سړي پکې خپلې دندې شروع کړي دي
خپل پرایویټ حساب کتاب یې شروع کړی دی که یو شی هغوی سره سرکاري وي تا ته به بل ساز کې یار پرچی به درکړي ورشه دا پرایویټ راواله. دویمه خبره ده 400 اسپتال دی وروره په هېڅ قسمه تعاون دی کې نه کېږي د دې نه وروره دا بندول پکار دي. دوی چې کله الیکشن راشي وروره هر یو سړی راځي وایي یار موټ په ماله راکوي صحیح ده اوټونه وله بالکل موږ ورکول خو ته ماته ده ووایه موږ ته دلته کم سهولیات میلاویږي یو سهولیات هم موږ ته نشته د یوې خبرې سهولیات هم موږ ته نشته. پرایویټ هسپتالونه ښه دي 10 کاله چې کوم دی د دې خلکو حکومت خلک چې کوم دی نو صحت کارډ او دغه خبرې کوي بالکل اطلاع راله بیا یکدم چې کوم دی نو په ګولې ولګي دلته میلمه راغلی و که نه ستاسو بچي دي زما د 6 بچي دا پکې دویم لمبر دی مشره مې لور ده دویم لمبر دا دی کم سے کم 12-13 سال عمر دی ده 12-13 سال او دغه حساب عمر دی ده دلته میلمه راغلی د میلمنو د ما سره په کراچۍ کې زما د پلار خپه و موږ په کراچۍ کې غونډوي یاره وي تاسو هم کراچۍ کې او غونډ لکه کراچۍ کې نو ما دا زوی د زړه د دغه دپاره تسلی دپاره دله راولېږه ما یې زه داسې ده چې زما د پلار به په ده باندې د مینه ماتېږي چې یاره ما سره خپل زوی دلته ناست دی صرف د تسلی دپاره. نور بقایا سبق مبق دلته ویخه مدرسه کې شکر الحمدلله قرآن دلته ختم کړ یوه پاڼه یوه سپاره د په حفظ ختمه کړې وه صحیح ده خو لکه دغه خبرې ترې دي وروره موږ ته هېڅ سهولیات دلته نه میلاویږي ارماني لاړه بچ کېدی شو 45 منټې مو ډاکټرانو سره بالکل ما هلته خپله خبره وکړه دا زما والد صاحب دی ناست دی دلته په ټیلیفون ما یې که تاسو سره خبره نه کوي مال راکړه چې زه ورسره خبرې په موبایل باندې وکړم خو هېڅ قسمه تعاون موږ ته نه دی میلاو شوی. څه نوم د حسنین نوم کتونکو د حسنین پوره به نورې په دې دنیا نه وه خو دا پلار د نیکه د علاقه دا دوی نه به دا صدمه نیریږي چې په دې هسپتالونو کې دوی کمې تړتکې والي کم منتونه یې وکړل ځان مې ورله چې کم دی نو خرڅ کړی و ځان مې ورله ګاڼه کړی و خو دغه چې یاره ولې چا وانغسته کتونکو چېرته چې حسنین د دغه هوایي ګولۍ ښکار شوی دی د الله په کور کې یقینا ډېر بختور انسان و د دې کلي خلکو زما دپاره ماته په دې جومات دپاره ډېر کالونه کړي خو د حسنین ماشوم د برکته چې کوم دی هغه جومات هم درته ښیم چې دغه جومات شهید شوی دی او د حسنین دغه والد صاحب سره په دغه نمبر رابطه کوئ او په دې جومات کې تاسو کار وکئ نو دا به د حسنین دغه روح ته چې کوم دی نو یو ډېر لوی پیدا وررسوي دغه خاندان ته به یو پیدا رسوي خو علي شاه قلعه کې دا جومات ښکلی جوړ شو. حسنین دې ځای کې لوبې د ماشومانو سره کولې و هوایي ګولۍ راله ښه کار یې کوو ښه دا کاڼي ماڼي چې کوم دی نو دا ګورئ دې ځای کې حسنین دا کاڼي دا غورځول دې ځای کې که نه دې ځای کې کار کوو او الټه پروت و بیا الټه پروت و بیا په دې ځای باندې دا وایي ګولۍ راله دوی دا سوچو چې یاره یا په خښته یا په دغه ولګېده ارې دوی وی خو دې خښتې له سر راغلی دا ګورئ دا دی او وینه چې کمره نه هغه دې ځای کې دا لا پرته دی بس دې ځای کې لا هغه وینه پرته ده په ډېر بختور ځای کې لاړه وی سره بو او صاحب دره بو باقي پاتې کسر چې کوم دی نو هسپتالونو ډاکټرانو والا پوره که زه دې موقع باندې دا وایم چې په دې ځای باندې دا د الله کور دی د علي شاه قلعه کې ډېرې مدرسې دي خو دلته د جومات ډېر غټ ضرورت دی د حسنین په نوم به زما دې کلي ته هم دا خواست وي چې دې جومات له چې کوم دی د حسنین نوم ورکړي حسنین ماشوم عالمان وي یا د دې کلي دغه وي او انشاءالله د حسنین په برکته به دا جومات ډېر ښکلی جوړیږي. ګرانو کتونکو ما پکې د دې والد صاحب نمبر دی هغوی سره امداد وکړئ چې دا جومات ښکلی جوړ شي حسنین به دې ټول کلي ته یاد وي او په هغوی ډزو باندې دا بسم الله الرحمن الرحیم ډېره ښکلې طرف ته نوټس وکړه ما دغه کې وي چې سزا او جزا نشته. یوسف نوم دی د علي شاه قلعه اوسېدونکی او دا ماشوم زما د لار کې دکان دی دا به زموږ پرې مخه باندې تېره ده ډېر ښایسته ماشوم ډېر قلار ماشوم او زموږ د ډي پي او صاحب چې زموږ اوس کوم دی د ډسپینس صاحبان چې کوم دي نو دوی د هوایي ډزو نه پټاخۍ جوړې کړي دي ځکه چې بله دې دلته په یو ځای کې ډزې کېدې نو ما ورسره
یو دغه سره رابطه وکړه نو هغوی چېرې دا پټاخې او پټاخې لوځي که نه نو دوی د هغوی ډزو نه پټاخې جوړې کړي ځکه چې دوی بچي پرې لا نه دي لګېدلي چې کله پرې دوی خپل بچي ولګېده یا پرې ډي اس پي ولګېده او یا پرې اس پي ولګېده او یا پرې ډي پي او ولګېده نو بیا به دا هغوی ډزې شي بیا به تا هم رانیسي او ما به هم رانیسي بیا به په پټاخو باندې هم رانیسي او که زمونږ په شانتې غریبانان دغه شانتې مري په هغوی ډزو باندې او لګي نو هغه د پټاخو ډزې دوی ته ښکاري ځکه چې زما بچی پرې مري او چې رسو پورې پرې دوی بچي نه مړي شوي نو د هغې پورې به دا پټاخي چې کله پرې دوی بچي مړي شي نو بیا به ترې ډزې جوړې شي نو مهرباني دي وکړي زموږ چې څومره مشران دي د صوبې دي که زموږ د دې ضلعې دي که زموږ د دې حلقې دي نو مهرباني دي وکړي د دې هغوی پیرنګ او زه د دې عالمانو صاحبانو ته وایم چې دوی بار بار په خپلو جوماتونو کې په دې خطبو کې هم دا بیان وکړي چې یاره د هغوی پیرنګ نه منې شئ که څوک نه منې کېږي د دې لپاره د باقاعده کمیټۍ جوړې کړي او په دوی باندې چې کوم سړي واده وي هغوی ته د مخکې نه اطلاع ورکړي چې مهرباني به کوې هغوی پیرنګ به نه کوې که هغوی پیرنګ دې وکړو نو ته به دومره جرمانې نو مهرباني دې وشي یو کمیټۍ دې جوړې شي دوی د یو کمیټۍ جوړې کړي د علاقې په سطح باندې چې د هغوی پیرنګ زموږ په دې علاقه کې بند شي زموږ په علاقه کې نه چې پر ټول ملک کې بند شي خو خاص کر زموږ په دې علاقه کې نن سبا ډېر زیات دی ډېره مننه یوسف بھائی ډېرې ښکلې خبرې وکړې کتونکو دلته رواج دی دلته کې چې وادي نو په پیټو کارتوس راشي یو څو کمه تمانچه ښه ډزې کوي یو کم دغه او هر سړي به چې کوم دی نو په ټوټي باندې تمانچې ښودلي وي یو ډېر کولو دا 400 کې دا ډېر کلونو نه لګیا یو به هر خاله خسنین ماشوم په هوایي ګولۍ باندې ولګېده 14 کلن ماشوم چې مور پلار یې په کراچۍ کې و په دغه جومات کې کار کو حفظ یې کو او دا کاڼي چې کوم دی یو خوا بل خوا کول هوایي ګولۍ راغله او په دې سر باندې ولګېده په دې ځای چې کوم ځای باندې ولاړو په دې ځای باندې پروت و په دغه پروګرام مقصد هم دغه دی چې دغه جومات له نوم د خسنین ماشوم ورکړی شي او دغه جومات سره تاسو کومک او مرسته وکړئ چې دا جومات او مدرسه خو ښکلې جوړه شي الله پاک دې خاندان له صبر ورکړي 0310 2374 742 0310 2374 742 زه مزدوری کوم بس کراچۍ کې